دوهم کال لمړي سمستر درنو محصلینو السلام علیکم. نن زموږ او ستاسې د درس موضوع ده د معدې حرکي دندې. د معدې حرکي دندې په دې ډول دي، درې دي. اول د غذا ذخیره تر هغه وخته پورې چې غذایي مواد د معدې معیي لارو د سفلي برخو لپاره مناسب وګرځول شي. دوم، معدوي افرازاتو سره د غذا مخلوط کېدل تر څو چې د کیم په نامه نیمه مایع مخلوط جوړ شي. دریم، د معدې څخه د غذا ورو تخلیه کېدل تر څو چې وړو کولمو کې په مناسب ډول د هغوی د هضم او جذب ترسره شي. نو اول موږ د معدې ذخیروي دنده څېړو. کله چې غذا معدې ته داخل شي نو دلته په معده کې واګل ریفلکس په واسطه د معدې په دې جدار کې د عضلې مقاومت د عضلې طبقې مقاومت کمیږي او همدارنګه په تدریجي ډول یا ګریجولي د معدې په جدار کې یو شمېر خارج خواته راوتلې داسې برآمدګیګانې منځته راځي تر څو چې زیات مقدار غذا حتی تر 1.5 لیتر په حدود کې په معده کې ځای په ځای شي. نوي داخل شوي غذا د مرۍ د خولې سره او پخواني غذا د معدې جسم او فنډس برخه کې جدار سره نږدې راټولیږي. اوس mixing and propulsion of the food in the stomach. ګاسټریک جوس چې کوم دی ډاکټر صاحبانو هضمي او ساره د معدوي غدواتو په واسطه چې کوم افرازېږي او د معدې ټول داخلي جدار پوښوي. دا داخلي جدار پوښوي، دغه جدار دا جدارونه پوښوي. دغه افرازات د معدې ذخیره شوې غذا هغې برخې سره په تماس راځي کوم چې د معدې د مخاطي طبقې سره نږدې دي. دغه برخې نه راځي. کله چې معده د غذا څخه ډکه شي، ضعیف استداري امواج یا کنسټرکټینګ ویوز یا مکسینګ ویوز په نامه د معدې په جدار کې پیدا کیږي او د انتروم خواته داسې دلته پیدا کیږي او انتروم خواته حرکت کوي. دغه امواج یا ویوز په هر 20 ثانیو کې یو ځلې پیدا کیږي چې نه یوازې دا معدې ذخیره شوې غذا معدوي افرازات سره مخلوطوي بلکې مخلوط شوي محتوي ته د انتروم په لور په خفیف ډول حرکت ورکوي. کله چې معده ډکه وي دغه امواج یا ویوز د معدې په منځنۍ برخه کې پیل کیږي، مګر په تشه معده کې نوموړي امواج یا ویوز د معدې د علوي خلفي برخې څخه منشا اخلي او تر څو په دې ډول پاتې شوې غذا انترم خواته دې خواته رهنمایي کوي. همدارنګه نوموړي تقلصي حلقه د معدې د محتوي په مخلوطولو کې په دې ډول رول لري. ډاکټر صاحبانو کله چې پریستلټیک ویوز انتروم خواته راځي نو دغلته یو پایلوریک سفنکټر دی. دا چې کله د پایلور خواته تېرېږي نو خولۍ ډېر کوچنۍ ده او انتروم د محتوي یوازې یو څو ملي لیترو ته دلته اجازه ورکوي تر څو ډیوټینم ته داخل شي او ټولو ته اجازه نه ورکوي. کله چې پریستلټیک ویوز پایلور ته رسیږي دلته پایلور عضله تقلص کوي او ډیوټینم ته د معدې د محتوي تخلیه کېدو څخه مخنیوی کوي او په دې توګه د معدې محتوي بیرته شاته رسي. د معدې جسم قیله او معدوي افرازات سره ښه مخلوطي دا چې بیرته راځي نو سمالا پورې دې سره مخلوطېږي د معدې افرازاتو سره چې په دې ډول د پریستلټیک کنسټرکټر رنګ د وروستي حرکت سره شاته راتګ سره یو ځای د عمل د ریټروپولژن په نامه یادېږي کوم چې د معدې محتوي د مخلوطولو یو ډېر مهم میکانیزم جوړوي. کایم کله چې غذایي مواد د معدوي افرازاتو سره مکس شي لاسته راغلی مخلوط
چې کلمو ته تیریږي د کیم په نامه یادیږي. د کیم د اوبلنوالي درجه یا فلویډیټي درې شیانو پورې اړه لري. یو د غذایي موادو نسبي مقدار که غذایي مواد ډېر وي نو کیم کم اوبلن وي، که کم لږ وي نو ښه اوبلن وي. دوم د معدوي افرازاتو او پورې که چېرته معدوي افرازات ډېر وي کیم به ښه اوبلن وي، که کم وي نو کیم به لږ اوبلن وي. او واقع شوي هضم درجې پورې که چېرته هضم ښه واقع شوي نو د کیم د اوبلنوالي درجه به ډېره وي، او که نه وي نو د کیم د اوبلنوالي درجه به ضعیفه وي. کیم نیمه مایع او شیدو ته ورته یا ملکي ته ورته ظاهري بڼه لري. اوس هنګر کنټرکشن یا د ولږي تقلصات سربیره د پرستالتیک تقلصاتو څخه چې د غذا د شتون له کبله په معده کې منځته راځي، یو شمېر نور قوي تقلصات چې د هنګر کنټرکشن په نوم یادیږي هغه وخت منځته راځي چې کله معده د زیاتې مودې لپاره تشه پاتې. دا تقلصات د معدې د جسم یعنې باډي په برخه کې منځته راځي او کله چې شدید شي یو د بل سره یو ځای کېږي او دوامداره ټیټانیک تقلص ترې منځته راځي چې 2-3 منټه پورې دوام کوي. د ولږي تقلصات اکثره په ځوانو صحتمندو خلکو کې چې د معدې معیي لرو ټونسیټي یا مقاومت زیات وي شدید وي. همدارنګه دا تقلصات د وینې د قندونو د سوي یعنې هایپوګلایسیمیا په صورت کې هم زیاتیږي. د ولږي تقلصاتو د منځته راتلو سره شخص د معدې په برخه کې درد احساس کوي چې د هنګر پنکس په نامه یادیږي. هنګر پنکس د وروستې اخیستل شوې غذا څخه 12-23 ساعته وروسته پیل کیږي او د سټارویشن په حالاتو کې 3-4 ورځې په موده کې خپل اعظمي شدت ته رسیږي او بالاخره په تدریجي ډول څو ورځو په ترڅ کې ضعیفه کیږي. د ولږي تقلصات د ولږي د احساس سره یو ځای وي چې د سټارویشن یا فاقګۍ په حالت کې د غذا د اخیستلو لپاره یو مهمه انګیزه شمیرل کیږي. امپټینګ اف د سټمک یا د معدې تخلیه کېدل. د معدې تخلیه کېدل اساساً د انترم د دغې برخې د پرستالتیک کنټرکشن د شدت په واسطه کوم چې د پایلور یا د دیزي د مقاومت په مقابل کې واقع کېږي صورت نیسي. په نورمال ډول د پایلور د عضلې ټانیک تقلص په واسطه پایلور تړل شوي حالت کې ساتل کېږي، مګر بیا هم او اوبه او نور مایعات د هغې څخه په اسانۍ سره تیریږي. نیمه مایع کیم هغه وخت ډیډینم ته تخلیه کېږي چې د انترم قوي پرستالتیک تقلصاتو په واسطه حرکت راشي. د پایلور د سفنکټر دغسې کنسټرکشن درجه د معدوي او ډوډینل فکټورونو په واسطه زیات یا کمیدی شي. په دې توګه د پایلور د معدې په تخلیه کې مهم رول لري. د معدې په تخلیه کې د انترل د دغه پرستالسس رول او پایلوریک پمپ. د انترل د برخې استداري یا پرستالتیک تقلصات اکثرا ضعیفه وي او اساساً د غذایي موادو او معدوي افرازاتو د مخلوطولو دنده په غاړه لري. یوازې په 0% واقعاتو کې چې کله معده ډکه وي شدید پرستالتیک موومنټ د انسوسورا انګولارس دغه دې برخې نه پایل او تر انترم خواته خپریږي چې د یو قوي استداري یا پرستالتیک کنسټرکټینګ رنګ په څیر عمل کوي. کله چې معده په ښه ډول تخلیه شي نوموړي تقلصات په پرله پسې توګه د معدې په جسم کې واقع کیږي او د معدې لاندنۍ برخې غذا تر فشار لاندې راوړي تر څو چې پاتې شوې ذخیره شوې غذا د معدې لاندنۍ برخې کیم سره یو ځای شي. نوموړي شدید استداري تقلصات
50 الا 80 سانتي متر د اوبو څخه زیات فشار تولیدوي چې نسبت معمولی پرستالتیس ته 6 ځلې قوي دي. له دې کبله د انتروم د پرستالتیک حرکاتو شدت د معدې د تخلیې د سرعت لپاره اساسي فاکتور په توګه قبول شوی دی. کله چې د پایلور مقاومت نارمل وي، د انترم د هر قوي پرستالتیک موومنټ په واسطه یوازې یو څو ملي لیتره کایم ډیوډینم ته تویږي. په دې ډول استداري امواج یا پرستالتیک ویوز د پمپ کولو په څیر عمل منځته راوړي، یعنی هر پمپ سره لږ سره ځي، نو نوموړي عملیې ته پایلوریک پمپ نوم ورکړل شوی دی. دا ستاسې نننی درس دلیل دی چې ستاسې د زده